نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه ته رادننه کېدو نو دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اوخه قصوا باندې ناست. روایاتو کې راځي حضرت انس رضی الله عنه نور صحابه کرام متعدد روایات دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه ته دننه کېدو په دوران کې په اوخه ناستو او تواضع عاجزی دا غي دا حالتو چې دا سر مبارک ټیټو. عام بادشاهان چې چرته مفتوح علاقې ته دننه کېږي نو هغه ډېر په تکبر سره ډېر په یو شان سره وړاندې رستو ته خلک رواني او ډېر په غرور سره هغه علاقې ته ننوځي فاتحانه چې داخلي. انسان فطرت داسې دی، دا د انسان کمزورتیا ده چې کوم ځای کې دی چې ته بریالی شي هغه ټیم کې په ده کې جوش او جذبات راپورته کېږي او دی په ارام نه پرېږدي او دغه وخت کې انسان په غرور کې راځي. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق چې څنګه الله جل شانه مکارم او اخلاق سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدا کړو داسې بل څوک نه. په دې وخت کې په ځان باندې دا ضبط او کنټرول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو طرف ته خوشحالي سرور او خوشحالي په دې وجه دا هغه علاقه وه چې سید الرسول خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خپل علاقې د بېوسۍ او د بېکسۍ په حالت کې دي مشرکینو ایستی و. بېوسۍ قوت نو، بېکسۍ افراد وسره او چې هجرت یې کولو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د ابوبکر کور ته هم یوازې تللی دی او بیا په داسې وخت کې د مکې نه وتي دي چې د چا را باندې نظر پر ونځي او بیا دومره فاتحانه انداز سره مکې ته داخلېدل چې ټول خلق د کافر چې هغوی ورسره جنګونه کړي هغه ټول تسلیم. دا ډېره لویه خوشحالي وه ځکه قرآن کریم د صلح حدیبیې په موقع چې کوم صورت نازل شوی انا فتحنا لک فتحا مبینا هغه د دې فتح مبین او فتح عظیم پیش خیمه وه او در حقیقت دا لویه فتحه وه